قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح. مقصد د امام بخاری علیہ رحمت په جهمیو مجسمو باندې رد دی اوی چې قران کې راځي الیه یصعد الکلم الطیب تعرج الملائکة. نو معلومه شو چې الله خاوند د مکان دی او هغه مکان د باری تعالی ته فرشتي برته خيږي. امام بخاری داغي جواب کوي چالکا دا د متشابهات نه دي او دین مراد دین اثبات جسمیت یا د مکانیت رب العالمین نکیږي. دا تارج الملائکة وروح الیه دا من المتشابهات. الیه یصعد الکلم الطیب کا متشابهات یا الیه یصعد الکلم الطیب نہ مراد قبولیت دا اعمال دے اور صعود او نزول دا ملائکو دے او منگو مانق چکو آسان دا تارج الملائکة خیجی فبر فرشتے او جبریل امین الیه ستا اغا په طرف د حکم د الله تا بس اے الی عرش د الله تا الی اسمان تا بس خلاص جی الی یصعد الکلم الطیب الله طرف تخیج کلمات طیبه یعنی اجابت ته اشاره ده. وقال ابو جمران ابن عباس بلغ بازر مبعث النبي صلی الله علیه وسلم فقال لاخي او دې ورتا علم لی علم هذا الرجل استاد وي خبر راوړ مالا خبر دې حضرت الذي يزعم انه ياتي الخبر من السماء شاید خبر د پر راځي. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمه الطيبه العمل الصالح چې يرفع الكلمه الطيبه اعمال صالحه کلمات طیبه په برخیږي. خدا د مجاهد ما نشوا چې عمل صالح چې کلمه طیبه برخیږي حالانکه کلمه طیبه عمل نه خېږي. کلمه طیبه عمل نه خېږي. توحید کلمه په عمل نه برکیږي بلکې عمل په کلمې برکیږي. جی الی الله ذل معارج یعنی خاوند د اسمانونو تارج الی الله یعنی په برزي. جی دا یمینه لفظ راوړه یعنی ما یلیق بشانی تعالی او دا د الله د صفاتونه دي. جی بزهیبتن فی تربت ادم مغازی کې ویل لخوا یو ډلې د سرو چې خاور سره وا یعنی هغه کې لا د خاور نه جدا کړی شوی نه و. احد بنی مجاشعن بدل فزاریہ ثم احد بنی نبهانا فتغضبت قریش والانصار انصار و قریشان لغصیر علی او غیوی چی یوتیه سنادید آل نجد حضرت ورکی دا غنیمتنا سردارانو دا نجد تا ویدعونا امنگ لپریگی دی حالانکہ جنگونا من کردی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل انما
اتعلفهم زه خود دوی تعلیف کوما چې دوی موږ ته متوجي شي دی غائر العینین دنگو ناسو سترگو والا نأتی الجبین وطلی تندی والا کسو لحیا ڈکی ڈکی گیری والا مشرف الوجنتین پرسیدلو اننگو والا محلوق الراسی کٹا سر والا اللہ دا ظالم نبی علیہ السلام تے اللہ نو یرے گا نبی علیہ السلام وچ زنه یری نو سوق یریږي باب دې په بیان د تفسیر یا مراد دې قول د باری تعالی چې ډیر مخونه او پتغره تر او تازوی او رب تبکتون کیوي مقصد ایراد هذا الباب الرد على المعتزله چې کوم انکار د رؤیت رب العالمین نه کوي او اثبات د مسلک د اهل سنت چې هغه قائل پر رؤیت د باری تعالی باندې دي او رؤیت الله مهربان چې دی دا د ممکناتو نه دی فیاض دنیا ممکن دی او پرز د قیامت عالی ایمان دی پارا یقینی دی تیشوا او دیزه که امام بخاری آئی دی پارا بیشمار روایات راوڑی دی او اغین دا ثابتی چې نبی علیہ السلام په مختلف او متعدده مجالسو کې د دې خبرې اعلان کړي دی چې د الله رؤیت پرز د قیامت هر مسلمان ته الله حاصلې نصیب کړي کما لا تزامون فی لیلۃ القدر ورؤیت الشمس اګن نور ټول دنیا ګوري ایچا په مېس کې رکاوټ نشته ده الله الله سو مې ټول دنیا ګوري چاله رکاوټ نشته پرز د قیامت د الله دیدار په ټول عالمان ته نصیب کیږي اس ازدحام او رکاوټ بني الله مې ربان دې مستقبل دیدار نصیب کړي جی مچھال سرکار شاہ قد مر سامنا بالکل اخکارا جی مختصر حدیث را روان انشاءاللہ فیا شافعوا پدګای شفارسیانی یاویل منافقوها جی اللہ براشی نے بخاری کی رویتم ثابت اتیان نسبت اللہ توش او اتیان ما یلیق بشانی امام بخاری زور داده چې الله لرب الله صفات ثابت دی ٹھیک شو نرویتم شته نیاتیه جی او بیا اتیان یلیق بشانی املاد جانم بقول سرات کے خودشی جی دادیس مجھے مخ کے ویل دیکھا بس والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچتول بچی خلق مقدار د خپل اعمال سره جی مخردل من غرزول شوی کتا
او منو المجازا یہ تیریدون کې او جزا ورکړل شوی الله یعنی دا مسلمانان به نخو د سیدو په جندې کې ځکه انسان ګناہوں او بسوزول شي خود سیدو آزاد چې کوم دی او بالکل په جانو کې محفوظ الله اکبر جی الله ما شاء الله ان فحقت له الجنه یعنی کلاو بشي فراخ بخکار چې د جنت نو دې بګوري هغه شی چې بده کې ده من الحبره د نعمتونو عالیونا والسرور او د خوشالونا جی دا حدیث بالکل په الفاظ موږ مخکې ویل ها ما حافظ الا قول ذلك لك ومثله معه بس 10 تمثالی سردا دیوات ابو سعید خدری کې دي جی دا مختصر نشه زهوان معنی چې خطر او تازه دي غبرات و غبرات کنه غبرات اپات کړي شي مخلوق دي برا کے جو اللہ بھی مکی کے اس باقی نہ جہنم میں گیا ہاں اللہ رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا ولا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تستمعونها فيقول الأصحاب فيكتب أصحابه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد الله رياء وسمعة فيذهب كيما يقول فيقول ثوبه تبقى واحدة ثم يذهب للجسد فيجعل بين ظهره جهنم قلنا يا رسول الله ومن جسده قال مدحزة مذلة زید غرزیدو دے او زید خویدو دے علی خطاطیف و کلالیب الفاظ مترادف دی معنی یودا خطاطیف او کلالیب غټو غټو کندو ته وای وحساکاتن تکشوا او ازغیدی مفل تاحتن غټ غټ پلن پلن لا شوکتن عقیفتن اغیل دی غنی تاو کرشه دا کونٹی کرشه جی
والركاب فناجم مسلم وناجم مقدوس في نار جهنم حتى يمر واحدهم يصاب صابا فما انتم باشد لي منافذ في الحقيقه تبين لهم من المؤمن يومئذ جبار واذا راونهم قد لجوا يومئذ للجبار تاسو بټول الله ته مخامخ شي جی واذا راونهم قد لجوا باخوانهم يقولون ربنا اخواننا قد كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا ويقول الله اذا ومن وجدتم في نبي اوس معلومه شو چې عام جنتیان بخپل مرګور مؤمنان دي پر شفارسی کوي جی واخرجوا ويقلب الله صورهم على النار وبعضهم كذاب في النار الى كذب والى انسان كيف يخرجون من نار ثم يعودون فيقول اذا ومن وجدتم في قلبي مثقال من نار فاخرجوه فيخرجون من نار ثم يعودون فيقول اذا ومن وجدتم في قلبي مثقال ذره من ايمان فاخرجوه فيخرجون من نار وقال سعيد فلم تصدقوني فقالوا ان الله لم يكن مثقال ذره من خلقين وجهها فيشفع النبيون والملائكه والمؤمنون فيقول الجبار بقیه شفاعت تاسو خپل خلاص کړو زما شفاعت پاتې ده ان فیقبض قبضه من النار یو موټه برا ډکی فیخرج اقواما قدم تحشو داس قوم براو باسي د جهنم نه چې بالکل سو کول شو فیلقون فی نهر ایت نار حیات وی دا په نار کې بوا چول شي بافواه الجنه جنت په دروازه کې وي يقال الحیات نیر حیات فینبتون فی حافته دوی به زرغون شي تر تازه بشي دغه نیر په کنارو باندې کما تنبت الحبه فی حمیل السیل لکه لیوانه دانه چې زرغونیږي په خټه د سیلاب کې سمانا دای په غاړو کې وکا خواتیم واچول چې کارټه لکه چې تلار څنګه سیاسي یا سرکاري مراکز ہوتا الته کې سلطان نکار کی نو کار دی غاړه ته چولی چې بیا سره ته بس کو داغه سره دی جی عیبان لکل هؤلاء تقوا الرحمن ادخلهم الجنه بغیر عمل عملوا الله سر موحدین او عقیده سمټټوا ولا خیر قدموه او خیر نو کرنے کی فیقال لهم ما رأيتم ومثلوا ما هو الله چې صدا تخکاری تاسو تاسو شو دمر بنورم دلته سبحان چلو بل مختصر حدیث ده
لا اله الا الله. جن قیام د قیوم معنی کې نگران یعنی کہ قیوم شي او کہ قیام شي د دوار په معنی د مد معنی نگرانی ده. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وبين قوم وبين ان ينظر الى ربه الى رضاه على وجهه في جنات عدن. وبه قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك رضا الكبر على وجه معنا هغه تجلیات به چاو معنی وي هغه ودانه چې هغه الله محجوب شي باغې کې ناغه زمون نقصان دی من د پاره حجاب دی لکه اوس نور خوشتي کړه او دغه شغلې چې کړه خطيزي نو تو ته کته شي پر خوشتي او تو ته شي کته دا دی. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله ورسوله علم. الله 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 ذلالن گمراہی کی دن کی مقصد الباب د امام بخاری اثبات لپاره رب صفت رحمت جن رحمت الله قریب الله خاون مالک د رحمت ته او په مؤمنین باندې رحمت کوي قریب من المحسن یعنی رحمت قریب ده معنا الله رحمان و رحیم ذو الرحمت ده. جی ټول مختصر روایتونه ستاسو په قسمت کې دي ولله. الله تقلقلوا کنا اغه تقاقع او تقلقل معنا استراب دی مضطرب کته کېدو برکېدو دی. سدی مال رچنه داخلي سواد ضعفاء او وسقطهم او دای کی اجزان کمزوری ملؤها هر یو لډکی دل دی په خپل جن سره. بس قدم من مخکې شوی دی براشه په قدم ډکړه ان شاء الله. وی بس ته جی. صفا من النار پین کنا اغه شغلا ابراس تپ د اور جی.
او مخکې مونږ ویل چې دوی له جهنمینو بیا به دوی وي خدای پاک دا نوم رانه لري کا بیا به درخواست نوم لري شي جی بس الله پاک اسارون کې د اسمانونو دي چې ارتاو نشي نو دې ځکه امام بخاری الله له صفات د امساک ثابتې دا نگرانی کول د مخلوق د الله صفات دی جی واه ما شاء الله السماوات والارض وغيرها من الخلائق وفعل رد امره الرب بصفاته وفعله وامره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق وما كان من فعله وامره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون بس ګور علماء کرام باب دې په بیان د دې خبره چې الله خالق الارض والسماوات دی تشوا وغيرها من الخلائق مانس چې دنیا کې چې سدي یو صفت خالق دی او نور مخلوق دی اوس مخلوق سر اسمان زمکه نه ده فما كان من غير الله تعالى فهو مخلوق فما كان من غير الله تعالى فهو بفعل الله تعالى ما كان من غير الله فهو بأمر الله تعالى امام بخاری الله لرا صفت خلق صفت فعل او صفت د امر ثابت دی اور الله پاک چې کوم دی نو قائل د کن دی او مخلوق ټول مکون او مخلوق دی جی وفي قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي عمر عن قريب بن ابي بكر قال بيت في بيت ميمونه ليله والنبي صلى الله عليه وسلم دخل ينظر كيف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه ثم رقد فلما كان ثلث الليل اخر وبعض فقعد فنظر الى السماء فقال في خلق السماوات الى قوله يولي الباب ثم قام فتوضا واستنى ثم صلى 11 ركعه ثم اذن بلال فصلى ركعتين ثم اذن بلال بالصلاه فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الناس الصبح باب قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بیان د اثبات الله له صفات د نصرت چې الله ناصر د خپل بندګانو دی امداد کوونکی دی جی دې کار نه شروع کړو چې ما پر نبی دنا دنا جنبي رسول الله صلی الله علیه وسلم لما قضى الله الخلق كتبان له فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبه به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مشهور قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود النبي يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما او 40 ليله ثم يكون ملكا مثله ثم يكون مضغه مثله ثم يبعث الله اليه الملك فيؤذن باربع كلمات فيكتب رزقه وعمله واجله وشقي وسعيد ثم ينفخ فيه الروح فان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه لا يكون بينها وبينه الا جيران فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل اهل النار فيدخل النار وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا جيران الله فزم خاتم في ایمان راوړي الله مهربان الله مهربان ان شاء الله قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت ابي يحدث عن سيد بن جبير عن ابي عباس نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا فنزلت وما تنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا قال هذا كان جواب لمحمد صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيل عن مشن ابراهيم عن قمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينه وهو متوكل على عصيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوا عن الروح وقال بعضهم لا تسالوا فسالوا عن الروح فهو فقام متوكلا على عصيب وانا خلفه فظننت انه يوحى اليه فقال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسالوا به قال اسماعيل قال حدثني مالك بن ابي زناد عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته لا يدخله الجنه او يرجع الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر وغنيمه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن مشارب عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل رياء قال ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله باب قول الله تعالى انما امرنا يعني الله تنسبت اثبات امر او خلق امر کې استاد مخ کې فرق کړل ما کان تحت العرش فهو خلق وما كان فوق العرش فهو امر تيجو كل شيء يحتاج في وجود الى الماده فهو خلق وكل شيء لا يحتاج الى وجود في الماده فهو امر
وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي قوم ظاهرين على الناس حتى ياتيهم امر الله. وبه قال حدثنا حميد قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ انه سمع معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من امتي امة قائمة بامر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا ويقول وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك بن يخامر يزعم انه سمع معاذا يقول وهم بالشام. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا وهم بالشام هغه جماعت چې په دین بقائم لا يغزلهم حتى يات امر الله وهم بالشام. ته پوښوي هم بالشام. الله اکبر. جی قال حدثنا نافع بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسلمة في اصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما اعطيتكها ولن تعود امر الله فيك ولئن ادبرت لاكلنك الله. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن عبد الواحد عن اعمش ابراهيم عن كما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرس او خارج المدينة وهو يتوقع على اسير معه فمرنا على نفر من اليهود فقال بعض لبعض سلوا عن الروح وقال بعض لا تسالوا اي يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعض لا نسالنه فقام اليه رجل منهم فقال يا ابا القاسم صلى الله عليه وسلم الروح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت انه يوحى اليه فقال يسالونك عن الروح كل روح من امر وما اوتوا من العلم الا قليلا. فقال اعمش هكذا في قراءتنا باب قول الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الى اخر الايه وقوله ولو ان ما في الارض معنی امام بخاری دا باب ذکر کئی آیات راوڑی اثبات صفت کلام کئی رب دے پارا چلا متکلم دے دغی کلام محتاج حروف صوت جہت تا نہ دے وہ کلام کئی اللہ اللہ متکلم دے اور دغی کلام شتا دے. جی ولو ان ما في الارض من شجر اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عظيم حكيم. وقوله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش الى قوله تبارك الله رب العالمين سخر ذللا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتسير كلماته ان يدخله الجنه او يرده الى مسكنه بما نرى من اجر وغنيمه. باب في المشيئه والاراده. وقول الله تؤتي الملك من بس بکو جدا پل ساو پکی ہوئی انشاءاللہ زندہ آباد.